أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. دی آیات کې وصلی الله تبارک و تعالی د سورۃ بقره آیت نمبر 196 کې پدې کې الله رب العالمین بل فریضه ذکر کوي چې هغه حج دی. مخکې نور فرایض الله ذکر کړل، منځ، زکات، روزه، jihad. نو صلی الله رب العالمین بل فریضه بیانوي چې هغه د حج او د عمره فریضه ده. نو الله واتم الحج او پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص د الله د فارام. مطلب دا دی چې کله د شروع کړه نو بیا پورا کوي. فإن احصرتم کشرتا بن کله شوي تاسو من کله شوي تاسو دشمن من کړی یا مرض من کړی او په لار باندې ایثار شوي، لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه حدیبیه مقام کی بن کلشیو کافرانو اخوانه پر خود عمره ته او بیا پاغه مقام باندې صلح حدیبیه وشوا. فمستیسر نو لازم دی پتا سو باندې هغه څه چې آسان وی من الهدی د قربانینا. کدا سه حالت رافیق شي نو بیا به قربانی التبا کڅوک دی هغه ته وی چې حلال کی الته وساروي او کال ته څوک نه دی جن بلېږي. فمستیسران لازم دی پتا سبحان دی هغه څه چې آسان وی من الهدی د قربانینا. ولا تحلقوا او مخروي رؤوسکم خپل سرنا حتا یبلغ الهدی تر دې چې ورسیږي قربانی محله زید حلال خپلتا. دا کم کس چې د عمره یا د حج نیت کړي دی خو دشمن منع کړي دی او یا مرض د وجنه منع شوی دی او دلته دی په کمزې کې چې دین او هغه نه خو به یو سروي هغه بالته په حرم شریف کې حلال کی. خود دغه کم کس چې دی چې کم دانیت کړي دی د حج او د عمره دی خپل سر ویخته هغه ټیمه پورې نه خري یا هغه ټیمه پورې با ډېر سر ویخته نه کټ کوي چې څو پورې هغه قربانی التذبح شوی نه هغه حلال شوی نه. فمن کان منکم مریضا نسوک چې وستا سن بیمار او به اعظم من رأسه یا وی پاغه باندې تکلیف د سر داغنا په سر کې تکلیف دی سمرز دی پی نو بیا خیر دی کله د سر وخت مخ کې وخري نو خیر دی خو بیا به جرمانه ور کوي. ففدیه نو لازم دی په د باندې ور کول د فدیه من صيام دروجونا او صدقاتین یا د صدقین او نسکین یا د قربانینا. فاذا امنتم پس هر کله چې په امن شي تاسو فمن تمتع نو چا چې پیدا واغستلا بالعمره په عمره کول سره ال الحج حج تا. فمن تمتع چا چې پیدا واغستلا بالعمره په عمره سره ال الحج حج تا پیدا غستل په عمره سره حج تا. دام په څو قسم باندې دي. تمتع د دې څلور طریقې دي خو یو پای کې دا یو چې کمی اتفاقی ده. هغه طریقه دار چې د حج په میاشتو کې د میقات نه احرام وتړي. هغه څوک چې هغه آفاقی وي یعنی د میقات نه بهر اوسېدو والی مکی ته داخل شي طواف د بیت الله وکي سعی بین الصفا والمروه وکي بیا ځان حلال کی په حلق کولو سره چې د سر ویخته وخري یا په قصر کولو سره چې د سر ویخته کټ کی. بیا د میقات نه بهر نه تله وطن ته واپس نه تله تر دې پورې چې احرام د حج وتړي او اعمال د حج ادا کی. دا شخص دا سړی چې کوم نه دا متمتع دی. دا طریقه دا اتفاقی ده. دویمه طریقه د قران ده. طریقه د قران هغه ده چې د میقات نه احرام
د عمرې او د حج دوانو کی بیا دا کارونه افعال د عمرې چې کوم نه غادا کی ځان لا نه حلالي تر دې پوری چې مناسک د حج هغه مدا کی او بیا ځان حلال کی یعنی د احرام نزان چې کوم نه وباسي دغه شان درېمه طریقه دا چې د میقات نه احرام د حج کی لیکن کله چې مکه مکرمه ته داخل شي نو بیا حج چې کوم نه هغه پریدي عمره کی او د احرام نزانو باسي نو دا یو څو طریقې دي د تمتع او دغه شند کې حج قران حج تمتع د حج افراد د درې اقسام په حج کې دي نو الله پمن تمتع چا چې پیدا واغستلا بالعمره په عمرې کول سره ال الحج حج تا فمستی سرا نو لازم دی پاغ باندې هغه چا سانوي من الحدید قربانینا فمن لم یجد چا چون مندلا قربانی وسو طاقت نو پسیام 3 ایام نروجین ولدی دری ورځې په الحج په حج کې په ورځو د حج کې و7 او ورځې روجي اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو د حجنا تلک 10 کاملا دا شوی لسروجی پورا ذالک دا حکم لمن دا اغا چا دا پار دے لم یکن چنوی اهلوه کورنی دا اغا حاضر المسجد الحرامی پخواوشا دا مسجد حرام کی یعنی دے پا حرم کی دننن دے پخواوشا دا مسجد حرام کی التنوی نو دا حکم دا اغا چا دا پار دے ګوره چې کله حج تمتع د انسان وکا نو دل بیا پکار دی چې دی قربانیو کی د خوشحالی نه او به طور شکر که قربانی نه موندله وسو طاقت نو بیا درې روزې په ورځو د حج کې او بیا چې بقای کور ترالی نو دا به کې خدا حکم داغه چا د پاره دی چې هغه التنوی دې افاقی وي د حرم شریف نه بهر انسان دی ذالک دا حکم لمن داغه چا د پاره دی لم یکن چنوی اهله کورنی داغه حاضر المسجد الحرامی پخواو شاد مسجد حرام کی واتقوا الله ويرګی د الله تعالی نا وعلموا فیشی ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی پویشی چې الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی یا ترجمه دوباره اورئ واتم الحج او پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص د الله د پاره فإن احصرتم کچرته من کله شوي تاسو فمستيسرا نو لازم دی پتا سو باندې هغه څه چې آسانی من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا او مخروي رؤوسكم خپل سرنا حتى يبلغ الهدي محلا تردی چې ورسیږي قربانی زید حلالی خپلتا فمن کان منکم نسوک چې وستا سنا مریضن بیمار او به اذن یا پاغ باندې تکلیف من راسی د سرداغنا ففدیه لازم دا پاغ باندې فدیه ورکول من صیام دروجو او صدقه یاد صدقینا او نسک یاد قربانینا فإذا امنتم کله چې پامن شي تاسو فمن تمتع چا چې پیدا واغستلا بالعمره په عمرې کول سره ال الحج حج تا فمستيسرا نو لازم دی پاغه باندې چا سانوي من الهدي د قربانینا فمن لم یجد چا چې قربانی بیان مندلا یا وسو طاقت بیان من فصيام 3 ایام نروجین ولدری ورځې په الحج په ورځو د حج کې و7 او ورځې روجي اذا رجعتم کله چې واپس شئ تلک 10 کاملا دا شوی لسپورا ذالک دا حکم لمن داغه چا د پاره دی لم یکن چنوی اهله کورنی داغه حاضر المسجد الحرامی په خواوشا د مسجد حرام کې واتقوا الله ويرګی د الله تعالی نه وعلموا فیشی ان الله شدید العقاب چې یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك